حیات آباد فیز 7 کې چې د بونیر کوم یو اوسیدونکي الګ قتل شوی هغه کیس پولیس ټریس کو کم الګ چې قتل شوی ابرار د هغه په 6 اپریل باندې واده او په 27 مارچ باندې په حیات آباد کې قتل شوی پولیس د قتل کیس چې کوم ټریس کړی دی د پولیس وینا دا چې د مقتول منګیتر او د هغې ګاونډي د قتل کې انوالو دي پولیس دا کیس څنګه ټریس کو او څومره حد پورې دا ملزمان چې کوم دي پولیس ورته ورسېدلي دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو مرګرو په دا ویډیو چې کوم د ما تاسو سره مخکې شیر کړی دا ډیرو مرګرو به تاسو کو چې د ابرار په کیس کې سو شو لکه سرسری به تاسو داغه تفصیل هم ویم خو د ابرار کیس چې کوم دی هغه پولیس ټریس کو د ابرار د قتل په الزام کې چې کوم دی پولیس وی د هغه خزه کم منګیتر چې کوم دا او د اغي یو گاونډي چې کوم دی پولیس وی هغه په دې کې ملوث دي پولیس وی 99% چې کوم دی د کیس کې کار کړی دی صرف د ملزمانو گرفتاری چې کوم دا هغه لا پاتې ده پولیس هغه نم ډیر زیات مطمئن دي هغه وی چې دا گرفتاری بس داسې وګڼي لکه چې شوی وی چې لکه مطلب ډیر نږدې دی ورته د دې واقع ډیټیل بلک تاسو لدر کما په 27 اپریل باندې په حیات آباد فیز 7 کې داسې یو لار و د اغینه خالی پلاټ او اغینه لاش ملو شو د هغه بیا چې کله شناخت شو پته ولګیده چې د دې مقتول نوم ابرار دی او دا د بونیر دی د ابرار باره کې چې کله بیا شناخت شو نو د ابرار باره کې بیا مزید معلومات دا شو چې ابرار د پیښور کې د سبق ویلو ترکارا حیات آباد کې دا کم تر لور چې د لکړې و د تر کرے سبق هم ویلو د دلته اوسېدلې مو پیښور کې د بیا بی اس نرسنګ کړو بی اس نرسنګ چې کو دا غینه پس بیا د سعودي عرب ته لاړ مزدوري د پاره مطلب په دغه جاب د پاره دوه کال چې کله د التجاب او کو نو الته کنټریکټ ختم شو دی واپس رالو چې کله دی واپس رالو نو د دلته چې کم د تر کرو سه د دې تر لور سره د منګنی شوی و بیا دی نیټه کې غوسته 25 اپریل باندې را روان 6 اپریل باندې د واده د 27 مارچ نه 2 ورځې پهل مطلب په 25 مارچ باندې د بل روډ د اقبال هغه ماته وی چیر ابرار کور کې ویل چې زم ایچ ای سی ته بم لاړ شم الته نه به د خپل ډیګري چې کم دا ویریفای کم سټیم په لګوم او بیا به تر کرم ورشم او په خبر کې زما کم دوستان دي نو غیله به د خپل واده کارډ هم ورکم بیا هغه چې دی تر کارو بیا په دغه ورځ په 27 مارچ باندې د کور سره رابطه شوې د ابرار چې ز کور نه رو د تر کور نه روزم او ډایرکټ بونیر تر اعظم بیا د اډو پتهونه لګي د بیا مازګر د ابرار چې کوم دی لاش ملو شو د حیات آباد فیز 7 کې څنګه ماته سو دی خالی پلاټ نه بیا پولیس په دې کیس کې د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړو خو چونکې دا کیس چې کوم دی ابرار یو خو ډیر خپل ځوان الکو خپل الکو او بل د 25 اپریل باندې واده وکړه چې موږ دا سټوري پوسټ کړو تر اوسه پورې ارچا مان ته پوسټ کو چې دی کې پولیس سو کل دی کې پولیس سو کل نو لک صبر وکړي نن چې کوم دی کې پولیس ډیر اهم کاروایی کړې ده د پولیس ذرای دا وی چې یاره د دې ابرار چې کوم مقتول دی د خپل ترلور سره چې څنګه کېدن ماته سوي شوی و نو د ابرار په قتل کې د منګیتر او د دې یو بل گاونډي ملوث دی پولیس وی چې دا کم ملزم ملوث دی نو هغه د ابرار په دې جنې سره په دې واده باندې خوښ نو او دا جنې چې کم دی دغه خوښونه هغه ځکه ابرار قتل کړی دی د کیس باره کې بیا ما پولیس نو تاسو کو چې څنګه ټریس شوی نه د پولیس ذرای دا وی چې کله په 27 مارچ باندې داسې یو 2 بجې دا ابرار کړی د خپل کور نه روته دی چې زم بونیر ته نو دا گاونډي چې کوم چونکې ما تاسو ته ابرار سبق هم دلته ویلو دی تر کر پهل نو سیدونو د دې د تر او گاونډي د آی ایم ساينسز یونیورسيټي د بی سټوډنټ ته هغه ورته وی چې چرته زی ابرار ورته ویلی دي چې راز خو زم بونیر ته بی ار ټی کې وزم نو ورته ویلی زمام په کارخانو کې کار دی ابرار وی چې ځان سره په گاډي کې کینو لې دی بیا کله انډستریل سټیټ ته بوتلې دی الته بیا ابرار چې کوم دی مړکړې دی په انډستریل سټیټ باندې بیا د ډډ باډي په دغه گاډي کې ځان سره اخی دا او تلې دی بیا حیات آباد فیز 7 کې دا ډډ باډي غورځولې ده پولیس وی دا ټول کالج بیا دی دا کسونی او په ساينسي خطوط باندې کارو کو په کال ډیټا باندې کارو کو نو بیا پته ولګي چې دا الګ د ابرار د منګیتر سره تعلق دی او هغه سره مسلسل پر رابطه کې ونه پولیس وی چې د ابرار د قتل په کیس کې یو دغه الګ چې کوم دی دا ملزم دی او دا منګیتر په کې ملزم ده ځکه چې دا د الګ سره پولیس وی ملاو و د پولیس مزید وینا دا چې ما څنګه تاسو ته سٹارټ کی وی چې کیس مکمل ټریس دی
او ملزمان هم ایوي چې بس تقریبا داسې وایي چې گرفتار دي، خو لا مطلب دی گرفتاری ته ورسېدلې نه دي، خو پولیس ډېر زیات مطمئن دي. ورځ نیمه کې په دې کې پولیس پریس کانفرنس هم کوي او ملزمان به چې کله ونیسي نو میډیا ته به پیش کوي. ان شاء الله بیا د ملزمانو چې کومې خبرې وي هغه به هم زه تاسو سره شیر کوم. خو چونکې څنګه تاسو به مانه بار بار تپوس کول نو ما ضروري وګڼل چې اوس فوري طور تاسو دا ویډیو زه شیر کم چې د ابرار قتل کیس چې کوم دی هغه ټریس شو. د هغې په کیس کې دغه منګیتر هم ملوث پولیس وایي چې دا او د دې منګیتر یو بل ګاونډي چې کوم دی د آی ایم ساینس یونیورسټي چې کوم دی د هغې سټوډنټ نو هغه هم په دې کې ملوث دی. دا دواړه چې کوم دی پولیس وایي ډېر زر به گرفتار هم شي او دوی به میډیا ته هم پیش شي او عدالت ته هم پیش شي. دې نه مخکې ورځو کې چې کله د اختر نه پهلې ورځ پهله ما ویډیو شیر کړې وه تاسو سره، زه تاڼې ته تلم نو پولیس هغه ټایم هم ویلي چې یاره مونږ ته شک دی په دې جنۍ باندې او دا جنۍ هغه ټایم کې هم تفتیش دپاره راغوښتې وه. ما تاسو ته ویډیو هم شیر کړې وه خو پولیس وایي مونږ سره هغه ټایم کې څه شواهد نه وو نو ځکه بیا دې جنۍ په ضمانت پرېښې وه. اوس پولیس وایي چې مطلب هغه دې په ضمانت پرېښې ده، د هغې گرفتاري یا د هغې تاڼې ته راوستل څه دونه خبره نشته او پولیس وایي چې دا بل ملزم به ډېر زر گرفتار شي. ګرانو ملګرو یو مزید خبره تاسو سره نور هم شیر کوم. دا کله چې ما د مقتول ابرار د رور سره خبرې کړې وې اقبال سره نو هغه که تاسو خیال کړي نو هغه نه ما یو تپوس کړی چې یاره که دې کې ستا فرض کړو څوک رشته دار ملوث شي نو بیا به ته د هغې خلاف دعوه کوې. نو ډېرو ملګرو وی چې یاره دا څنګه سوال دی، مطلب هغه سوال باندې اعتراض و. نو هغه ټایم کې ما د پولیس ویلي وو هغې ته پهله نه شک و چې د ده دا منګیتر به پکې ملوث وي، خو چونکې هغې سره شواهد نه و نو دا سوال ما د هغه نه ځکه کړی و چې ما ته هغه ټایم کې پولیس ویلي و چې 90% هغې ته پته لګېدلې ده چې دا جنۍ پکې ملوث ده، خو قاتل هغه ټایم هغې لا پته نه وه لګېدلې. نو دا هغه سوال جواب به تاسو ته انشاءالله امید چې میلو شوي چې ما د هغه نه تپوس کړو. زه کوشش کوم چې د ابرار د رور د اقبال کمی یو څو خبرې وي کوشش کوم چې هغه هم تاسو سره شیر کړم. ये 27 तारीख को मैं गश्त पे था तो मुझे इत्ला मिली कि यहाँ पर फेज 7 ये सेक्टर E4 में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो फ़ौरन मैं मौके पर आ गया तो आकर मैंने उसको चेक वगैरह किया तो वाकई डेड बॉडी थी, उसके सर में एक फायर लगा हुआ था। बाकी उसकी मैंने जामा तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक iPhone 15 Pro Max मिला था। बाकी शनाख्ती कार्ड वगैरह से शनाख्त के लिए फिर उसके एक भाई का नंबर जो बोनेर का रहने वाला था, इब्रार उसका नाम था, तो भाई इकबाल से रब्ता किया। इकबाल ने अपना यहाँ पर एक अंकल है उसका कज़न है महबूब खान, उसका रब्ता किया। 10-15 मिनट में वो भी पहुँच आए। जब पहुँच आए तो फिर उनकी मदीयत में हमने नामालूम के खिलाफ 302 का पर्चा दिया FIR वगैरह, लेकिन फिर अभी तफ्तीश कर रहे हैं। बाकी उसका मोबाइल का डाटा CDR सारा कुछ जितने उसके सस्पेक्ट लोग हैं रिश्तेदार वगैरह सारों से पूछगिछ करके तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको मंजर आम पर ले आएंगे। आप कितने पुरुमीद हैं? 3 दिन गुजर गए, आपके पास कुछ शवाहिद भी आ चुके हैं कि केस ट्रेस हो जाएगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह ट्रेस होगा, बिल्कुल पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह होगा। अच्छा, जो मकतूल हैं उनकी फैमिली जो है वो ताउन कर रही है पुलिस के साथ? हाँ कर रहे हैं बिल्कुल, उनको मैंने बुलाया भी था, फिर भी उनको बुलाएंगे तो इंशाल्लाह बस सारे जितने भी हक़ाइक़ जल्द मंजर आम पर ले आएंगे इंशाल्लाह। देखिए हर सोकरोसी तासु पे बया अदालत की दावा कवे بالکل چې څوک یې موږ قاتل موږ ته پکار دی خپلی که پردی چې دغه په خپلو کې زما داسې یقین نشته چې څوک به خپلي، ځکه چې پردی سړی چې دی که نه زموږ داسې مرډر دی که نه چې دا زما نه یقین چې که دا به زموږ د چا سره ذاتیت دي، لکه دا د بار سړی ماته ښکاري چې د ده سره چې څوک به ولګه. د ګورنمنټ نه څه مطالبه د ګورنمنټ نه زموږ دا مطالبه ده چې دا انویسټیګیشن سر تر زره چې دی که نه هغه فاین اینډ کنکلوژن طرف ته چې دی بوځي او چې دی که نه موږ ته دا قاتل چې دی زر تر زره چې دی لاس ته